نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم صدق الله العظيم سورة ممتحنة اتشتم پارا کم نمبر آیت فمخی رکو کی دا کافران سرا دا تعلق منع بیان شو فدی رکو کی ہم دا کافران سرا دا تعلق منع ذکر کی اللہ رب العالمین مومنان تا تسلی ورکی اللہ رب العالمین بستاسو مومنانو او ستاسو د دشمنانو په منځ کې محبت پیدا کی بیا کم کافران چې د مومنانو خلاف جنگ کوي دغه کافرانو سره د تعلق منع او کم کافران چې د مومنانو سره جنگ نه کوي دغه سره احسان کولو او د تعلق ساتلو اجازت ذکر کی مخکې په سورې آل عمران کې د تعلق اقسام بیان شوي کم چې د زړه محبت دی هغه مطلقاً د کافر سره منع دی البته ظاهری کلی ولس ظاهری جن تیرول تعلق ساتل داغی سره معاملات کول چې هغه کې دین ته نقصان ني هغه جائز دی البته دا حکم هغه کافرانو د پاره دی چې هغه ځان خپل دین ته منسوب کړي دا حکم د مرزا غلام قادیانی ملعون د پاره نه دی ځکه مرزا قادیانی ملعون خپل بی دینه د دین اسلام وي او خپل د مسلمانانو دین ته کفر وي نو د مرزا قادیانی چې کوم دین دی داغه مثال د ډیران د بوجې چې هغه تنم اخلي د اورو د بوجې نمی خود اسلام دی خودن کفر دی او د مسلمانانو چې کوم اسلام دی نو مرزا قادیانی دی ته کفر دا حکم د عام هغه کافرانو سره د تعلق دی چې هغه خپل دین ته ځان منسوب کړي عیسائی وي ز عیسائی یم يهودي وي ز يهودي یم سیک وي ز سیک یم د سره تعلق ساتل شي ځکه دا غ دین او دا غ کار معلوم دی خپل غلط دین ته خپل ځان منسوب کړي او مرزا قادیانی ملعون دا زندیق دی زندیق دی ته وایي چې خبره د اسلام کوي او حالان کې عقیده او تشریع د کفر کوي نو د قران آیت به وایي خدای چې کوم وضاحت کې ناغه د قران د دشمنی او د کفر نوم به اخلي د اسلام او چې کله وضاحت کې ناغه اسلام نه هغه کفر لکه مرزا قادیانی دغه عقیده خاوند بهر حال کم کافر چې د مسلمانانو سره ظلم زیاتی نه کوي نو عام تعلقات احسان خېګړه وسره کول شي او که یو کافر داسې وي چې هغه د مسلمانانو سره زیاتی کوي جنگونه کوي مسلمانان د خپل کورونو وباسي نو دوی سره الله فرمایي خېګړه به نه کوي لکه نن سبا دور کې اسرائیل والا کافران یا امریکای والا کافران دی مسلمانانو سره جنگونه کوي مسلمانان د خپل کورونو باسي نو دی سره به هیڅ قسم خېګړه نه کوي دی ته به هیڅ قسم سیس کې فایده نه ورکي دا ناجایز بیا چې کله د حدیبیه معاهده وشوله نو باغی کې شرط لګېدلو چې مسلمانان د
د مکی مشرکانو کې یو سړی مسلمان شو هغه به تاسو موږ له واپس راکوي او که ستاسو یو سړی موږ له راغی نو موږ به واپس نه درکړو شرط دا لګېدلی په دې وخت کې د کافرانو یوه زنانه وه چې د هغې نوم ام مکتوم بنت عقبه بن ابي معيط دا د څو زنانو سره مدینه منورې ته راغله چې زه مسلمانه شوم کافران ورپسې رالل چې د معاهدې مطابق دا ښځې موږ له واپس راکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم انکار وکړ نه یې درکړو په کاغذ کې چې موږ لیکل کړي نو موږ پکې لیکلي وو چې سړی کوم سړی چې ستاسو نه موږ له راغی هغه درکړو دا خو سړی نه دا خو زنانه دي معاهده کې لیکل دو چې کوم سړی مسلمان شو واپس به موږ تاسو له درکو معاهده د لیکلو د سړی و او دا خو سړی نو دا خو زنانه وي الله پاک آیت نازل کو واپس مو ورکوي امتحان ته نو واخلي چې رښتونی مسلمانان وي دی له واپس مو ورکوي مسلمان زنانه په کافرانو باندې حرام ده آیاتونه په دغه مقام الله رب العالمین نازل بیا چې دې زنانو باندې دې کافرانو کومې خرچې مثال مهرونه دي نو که کوم مسلمان دې سره نکاح کوي د دې هغه مهر دې غیله ورکړي او که ستاسو د مسلمانانو کومه کافره زنانه د هغې سره پاتې شوي هغې دې د هغې مهر تاسو له درکړي لکه مسلمانانو زنانه د کافرانو سره ده مدینې منورې ته نه ده راغلې چې د هغې کوم مهر کېږي هغه به تاسو له درکړي ځکه کافره ده او د کافرانو زنانه تاسو له راله نو چې تاسو سره نکاح وکړه او کوم مهر کېږي هغه به د دې زوړ خاوند له ورکړي ځکه چې کافر دي د هغه حق دی او که داسې نه کول نو بیا چې کومه زنانه تاسو په نکاح باندې واخیستله نو د چا چې په نکاح کې راغلې ده هغه زنانه دپاره د دې دا مهر شو خاول داسې وکړي چې هغه خاوند نه واخلي که نه یې درکو چې کوم سړي په نکاح باندې واخیسته او چا زنانه تللې ده مهر به یې دله ورکړي او بیا الله جل شانه نبی علیہ السلام ته فرمایي کله چې مؤمنان زنانه تعالی راضي تا سره بیعت کوي په اسلام باندې د بیعت څو څیزونه ذکر کوم څیزونه باندې به نه بیعت اخلي یو بد اخلي چې دی به شرک نه کوي غلا به نه کوي زنا به نه کوي قتل به نه کوي تهمت به پچانه لګي او ګناهونه به نه کوي چې دې څیزونه باندې تا سره بیعت وکړو بیعت به سره خو بیعت د نبی علیہ السلام تاسې نو لکه نن سبا دا بعضې ګڼکبان پیران د زنانو سره کوي لا زنانه سره ملو کې او بیعت به سره کوي شرعا دا حرام مور بی بی فرمائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چې نبی علیہ السلام چرته هم پر دې زنانه سره لاس نه دی ملو کړي نو بیعت دا کوم پیران اوس نن سبا کوي بعضې ګڼکبان پیران کوي پردو زنانو سره لاس ملو کې ځان سره پټه پرده کې کېنئ او وایي دوی له زه وظیفې ورکوم بیعت به سره کوم شریعت کې دا ناجایز دي که هر یو پیر کوي دا ګڼکب دا پیر نه دی پیر د پیغمبر د طریقې روان سړي ته وایي خو د طریقې نه چې خلاف کړي دا پیر نه دی د پیرانو په جامه کې ګڼکب الله دې موږ او تاسو د ګڼکبانو نه وساتي نو فرمایي عسى الله ان يجعل بينكم قریب د چې الله پاک وګرځي په مابین ستاسو کې و بین الذین عادیتم منهم موده او په مابین د کسانو کې عادیتم منهم چې دي تاسو سره دشمنی ساتي مودة محبت الله قدیر والله پاک قادر دی والله غفور رحیم الله پاک بخون کې مهربان دی لا ينهاكم الله نمنکی تاسو اللہ پاک عن الذین دائی کافرانونا لم یقاتلوکم فی الدین چی دیتا سر جنگ ندکڑی پا دین کی ولم یخرجوکم من دیارکم و دین وستلی تاس دا کورنونا انتبروهم دا چی تاس دا دی سر احسانو کی کہ تاس سر جنگ جگڑے ندکڑی مسلمانانو سر ندکڑی صرف کافر دی او نور تاس سر ظلم جاتی ندکڑی تاسو سر احسان کوئی اللہ تاسو منی کئی نا وان
وتقسطوا إليهم تاسو انصاف کوي د دوی سره ان الله يحب المقسطين بشک الله پاک من ساتي د انصاف کوونکو سره کدی سره احسان کوي خېګړه کوي انصاف کوي پدې تاسو الله پاک نه منکي انما ينهاكم الله بشک تاسو منکي الله پاک عن الذين ذي كافرون قاتلوكم في الدين چې دې تاسو سره جنگ کې په دین کې واخرجوکم من دیارکم تاسو واسطه تاسو کورونه وظاهروا على اخراجكم الامداد کې تاسو په مقابل کې تاسو په وستلو باندې ان تولون دا چې تاسو د دې سره دوستانه کوي نو د دې د دوستانه الله تاسو منکي ومن يتولهم چا چې دې سره دوستانه وکړه فاولئک هم الظالمون پس دا کسان چې دوی ظالمان دي یا ایها الذين آمنوا مؤمنان اذا جاءكم المؤمنات هر کله چې راشي تاسو ته مؤمنان زنانا مهاجرات هجرت کوونکی فامتحنوهن تاسو د امتحان واخلئ الله اعلم بإيمانهن الله پاک دې دې په ایمانونو باندې فإن علمتموهن مؤمنات پس کې تاسو ته معلوم شو په دې کې ایمان فلا ترجعوهن الى الكفار تاسو دامو واپس کوي کافرانو ته لا هن حل لهم ندیدا زنانا حلال پدوی باندې ولا هم يحلون لهن او ندیدا سړی کافران حلال د مؤمنانو زنانو د پاره واتوهم ما انفقوا او تاسو ورکی دوی تا غمال چې دی په کم خرج کړي دي ولا جناح علیکم اس گناہ نشته پتا سو باندې تنکحوهن دا چې تاسو نکاح کې د دوی سره ادا اتیتموهن اجورهن هر کله چې تاسو ورکړي دوی تر دوی مہرونه چې مہر ورکوي گناہ نشته په نکاح د دوی ولا تمسكوا بعصم الكوافر او تاسو تعلقات مساتی د کافرانو زنانو سره واسالو ما انفقتم او تاسو غواړي هغه مال چې تاسو په کوم زنانو خپل خرج کړي دي وليسالو ما انفقوا کافران د غواړي هغه مال چې هغه په خپل زنانو خرج کړي دي ذالکم حکم الله دا ساز پاروکم دا الله دی يحكم بينكم الله پاک په فیصله کوي په ما بین تاسو کې والله علیم حکیم او الله پاک ذات علم و حکمت والا ذات دی وإن فاتكم شيء من أزواجكم او کچری باقی پات شو یری لاړ استاسونا استاز زنانونا استاسو زنانه د نکاح لاړ ال الكفار کافرانو ته فعاقبتم فاستاسونی سیبی فآتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا فاستاسو ورک اغی خلقو تا چتل دی داغی بی بیانی فبرابره دا غمهر چی بی ورکڑو خلو زنانو تا اغا زنانا چی دی مومنان کافران لتل دی اغی تتاز دغی کافران نکم زنان راغلی او مومن شید دی غمهر ورکی واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون تاسو یریږئ د الله پاک غزادنا چې تاسو ایمان وروړي باغ باندې انتم به مؤمنون چې تاسو باغ باندې ایمان وروړي یا ایه النبی پیغمبر علیہ السلام اذا جاءك المؤمنات وكل راجي تا مؤمنان زنانا يبايعنك چې دوی تاسو سره بیعت کوي علی پدې خبره الله یشرکن بالله شیئا چې دی بشرک نکي په الله د هیڅ ولا يسرقن دی بغلا نکي ولا يزنين دی بزنا نکي ولا يقتلن اولادهن دی بنقتل کی خپل بچي ولا ياتين ببهتان او دی براتک نکي پس بهتان تهمت باندې يفترين بين يديهن واجرهن چې دی جوړ کړي په خپل لاسونو په باندې ولا يعصينك في معروف او دی بسانا فرمان نکي پنه کې فبايعهن پس تدوی سر بیعت وکا واستغفر لهن الله او تبخنا غواړه دوی د پاد الله نه ان الله غفور رحیم بشک الله پاک بخون کی مهربان دی یا ایها الذین آمنوا مؤمنان لا تتولوا تاسو دوستان مکوي قوما دای قوم سره غضب الله عليهم چې الله پاک غیته غصه قد یئسوا من الاخره فتاقی سر دینا امید د اخرتنا کما یسل کفار من اصحاب القبور لکه څنګه چې نه امید لري کافران د خپل خلقو د قبرونو والونه یعنی قبرونو را واپس راتک څنګه چې دي داغین نه امید دي دا شان دا کافران د آخرت مبارک نه امید دي واخداوا